بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله مونږه علم الصرف شروع کوو او توجه سره به ګورئ دې ته ځان سره لیکل هم کوئ. علم الصرف دا په اوله درجه کې پڑھاویږي، که د بنات وي او که د بنینو وي. ان شاء الله علم الصرف اولین سبق نمبر 1 په پښتو کې به ان شاء الله ټول سبقونه وایو. د علم الصرف تعریف اول زده کوو چې علم الصرف څه ته وایي. علم الصرف د دې تعریف زده کوو. علم الصرف څه ته وایي؟ نو علم الصرف یو داسې علم دی. علم الصرف یو داسې علم دی چې په دې علم سره صيغه پیژندل کېږي. صيغه څه ته وایي؟ لفظ ته وایي. لفظ ورته اردو کې وایي او دلته ورته علم الصرف والا صيغه وایي. ٹھیک شو؟ نو علم الصرف یو داسې علم دی چې په دې علم سره صيغه پیژندل کېږي. علم الصرف یو داسې علم دی چې په دې علم سره صيغه پیژندل کېږي. علم الصرف یو داسې علم دی چې په دې سره د علم سره څه زده کېږي؟ صيغه پیژندل کېږي. اوس صيغه څه ته وایي؟ ګورئ دا فعاله چې دی که نه، فعل دا یو صيغه ده، دا یو لفظ دی. نو ګوره مونږ دا وپېژندو نو دا فعل ماضي دی. دا فعل ماضي دی. انشاءالله دا به مخکې سبقونو کې راځي، صرف دومره یاد ساتئ. اوس دلته یو بل لفظ دی مونږ سره، نو دا لفظ مونږ وپېژندو چې دا فعل ماضي دی. اوس مونږ سره یو بل دی یفعلو. یفعلو یا یفعلو، یفعلو یا یفعلو یا یفعلو. نو دا مونږ سره اوس فعل مضارع ده. نو دا لفظ مونږ وپېژندو، دا د علم الصرف په وجه سره خلک پیژندلی شي. دا فعل مضارع ده را سره. ٹھیک شو؟ اوس ګورئ دا یو بل لفظ دی فاعلن. دا فاعلن اسم فاعل دی، مخکې به انشاءالله راځي تاسو به وپېژنئ. او مفعول، مفعول دا اسم مفعول دی. څه شی دی؟ اسم مفعول. مخکې را روان دی، انشاءالله تاسو به وپېژنئ. نو علم الصرف یو داسې علم دی چې په دې علم سره صيغه پیژندل کېږي، یعنی لفظ پیژندل کېږي. نو دا فعله ځان له یو لفظ دی، یفعلو یا یفعلو یا یفعلو دا ځان له یو لفظ دی، فاعلون ځان له یو لفظ دی، مفعول ځان له یو لفظ دی. اوس هم وپېژنده علم الصرف یو داسې علم دی چې په دې علم سره صيغه پیژندل کېږي او صيغې مې درته دا دې ولیکلې، تاسو وپېژندلې. ښه، اوس دویمه فایده د دویم تعریف، یعنی دویمه د تعریف دا دویم جز وګورئ. او د لفظونو لفظ صيغې ته وایي. ها، د لفظونو د ګردان طریقه معلومیږي. یعنی د یو لفظ نه یو واحد مذکر دی، د هغې نه دوه تثنیه مذکر کا یا جمع تی جوړ کا مذکر، دغه شان واحد مؤنث بیا تثنیه. لکه مثلا اوس دلته کې ګورئ د دې نه به مونږ واخلو دا فعله ما سره یو صيغه ده. ٹھیک شوه؟ واحد مذکر صيغه ده، واحد مذکر صيغه ده. زه اوس د ده نه تثنیه مذکر جوړوم، ګردان تی کومه فعله. نو دا اوس دوه مذکر شو. فعله معنی ده هغې یو مذکر کار وکړو، فعله معنی ده هغې دوه مذکر کار وکړو، فعلو معنی ده د هغې ټولو مذکرو کار وکړو، فعلو هغې ټولو مذکرو کار وکړو. فعلت، فعلت هغې یو مؤنثې کار وکړو، فعلتا هغې دوه مؤنثو کار وکړو. نو ګورئ د دې یوې صيغې نه څونه ګردان جوړېږي؟ 14 صيغو ګردان ته جوړېږي. فعله، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتي، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. نو ګورئ دې نه 14 صيغې. نو د لفظونو د ګردان طریقه د دې علم الصرف په برکت سره حاصلېږي. ٹھیک شو؟ دا زده کېږي. د دې علم الصرف تعریف یو دا دی چې د علم الصرف د علم الصرف له وجې نه مونږه صيغې پېژندلی شو. د علم الصرف د وجې نه ګردان طریقه زده کولی شو. ګردان څه ته وایي؟ د یوې صيغې نه 14 واړه صيغې جوړول. ٹھیک شو؟ او د دې علم الصرف په وجې سره یوې صيغې نه د بلې صيغې جوړېدو طریقه معلومیږي. لکه اوس مثلا څنګه د یوې صيغې نه به بله صيغه څنګه جوړو؟ مونږ سره ګورئ، ورته مونږ سره دی ضربه. دا ضربه مونږ سره معلوم دی. د دې معنی ده هغې یو مذکر وهل وکړه، هغې یو مذکر وهل وکړل. اوس زه د دې نه مجهول دا اوس معلوم دی، معروف، فعل معروف دی. دا څه شی دی؟ فعل معروف.
یعنی فاعل د معلوم دی. اوس همدا ضربه دی، ضربه د دې ضربه نه زه مجهول جوړول غواړم، نو دا به داسې وکړې وایي اخري حرف به نه چیړي، دویم به نه پرېږدي او نور د دغې نه نورو ټولو له به پیش ورکې. اخري به نه چیړي، دویم به نه پرېږدي، نورو له به پیش ورکې. اخري به نه چیړي، دویم به نه پرېږدي، نورو له به پیش ورکې. مثلا ګورئ همدقه ضربه درته زه لیکمه، نو د اخري باندې دلته زبر دی، دلته به هم پې زبر پرېږدي. دلته په دې بل باندې را باندې زبر دی، دلته به له زیر ورکې. او دلته په دې اخري په دې یو دواد باندې زبر دی، دلته به پیش ورکې. نو ګورئ د یوې صیغې نه بله صیغه جوړه شوه. نو ګورئ د علم الصرف درې فایدې شوې. یو خو د علم الصرف په وجې سره موږ صیغه پېژندلی شو. یو خبره علم الصرف په وجې سره، علم الصرف یو داسې علم دی چې په دې علم سره صیغه پېژندلی کېږي. ښه، دویم د علم الصرف د وجې نه د لفظونو د ګردان طریقه معلومیږي. او دریم دا چې د یوې صیغې نه بله صیغه جوړیږي. دریم معلومه زده کړه د علم الصرف یو داسې علم دی چې په دې سره صیغه پېژندلی کېږي. دویم د لفظونو د ګردان طریقه معلومیږي. دریم د یوې صیغې نه د بلې صیغې جوړېدو طریقه معلومیږي. زده شو؟ علم الصرف داسې علم دی چې په دې سره صیغه پېژندلی کېږي، د لفظونو ګردان طریقه زده کېږي، د یوې صیغې نه د بلې صیغې جوړېدو طریقه معلومیږي. دا درې خبرې زده شوې. اوس بل ته ګورئ، اوس د دې علم الصرف فایده څه ده چې دا زه زده کړم ماله به څه فایده راکړي. نو چې د علم الصرف زه زده کړم نو دا به د دې د برکته به زما ټول الفاظ صحیح شي. پوهېږي؟ زما ټول الفاظ به صحیح شي. د دې علم الصرف فایده دا ده چې الفاظ په صحیح طریقې سره زده شي. الفاظ په صحیح طریقه زده شي. د علم الصرف فایده څه ده چې الفاظ په صحیح طریقه زده شي. لکه مثلا ګورئ دا فعلت دی، فعلت ګور اخري تا پکې ساکن ده. د دې فعلت معنی ده هغه یو مؤنث، هغه یو مؤنث. ټیک شوه؟ غایبه. اوس ګل دلته بل ته ګورئ همدقه شان حروف دي. فعلت د دې فعلت معنی ده هغه ته یو مذکر. د فعلت معنی څه ده؟ ته یو مذکر. دلته اوس ګورئ د فعلتی معنی ده ته یوه مؤنثه، او د فعلتو معنی ده زه یو مذکر. فعلتو معنی ده زه یو مذکر یا یو مؤنث. د وګورئ دا علم الصرف چې مونږ زده کړو نو بیا به دا صیغې کې مونږ دا به مونږ زده کړو، په دې کې به مونږ پہچان به کولی شو. پوهېږي؟ نو دا د علم الصرف تعریف او فایده وه. نو راتلونکي سبق پورې اجازت راکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.